اللہ پا قرآن شریف کے فرمائی چھ کم انسان نیکی اکڑا یو نیکی وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ یو نیکی او انسان اکڑا پوٹینے نیکی نو اللہ فرمائی فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا د چھ دا نیکی کولا د پا دے زڑک دا نیکی والے کولا کہ اللہ خوشحالش دا نیکی دا والے کولا چھ ما تا پی پا آخرت کے ثواب ملوش والے رب العالمین پا قرآن شریف کے بلدے فرمائی من جاء بالحسنت بلکہ عمدہ آیت تے من جاء بلدے دے من جاء بالحسنت فلہو عشر امثالها لس چند خدای پاک داغی بدل ورکی لس چند رب العالمین فرمائی دا نیکی دا ولی کولا دے دا پارے کولا چھ مالا اللہ پاگی بدل را کی خبدل او دا نیکی ولی کولا دوری دلی دا مولا صاحبنا چھ اللہ پاک پنے کے خوشحالی گی او پا دنیا کے اللہ بند خوشحالی اللہ بدل قلاسی اللہ غیرتی ذات دے تا اللہ خوشحالی اللہ بتا خوشحالی حضور پاک فرمائی انا اغیر منکم وستاسونا غیرتی زیما واللہ اغیر منی وی اللہ زمان غیرتی دے او پختون وی غیرتی پچ دا چا بدل پزان نپری دے دا قانون دے نیکی کولا دا مقصد سو مقصد دا چا اللہ خوشحالش مقصد دا اخیرت کے اللہ اجر راکی مقصد دو چیزا اللہ خوشحالکم چی ما اللہ خوشحالکی نو اللہ فرمائی پا قرآن شریف کی فلہو خیر منہا نو دا چی کم سوچ تے دے نیکینا زبد آغینا بہتر والا ورکو دا سوچ نمام والا خورکو دا سمر لوی خبر دا فلہو خیر منہا دا دے نیکینا خشیب ورکوم بہتر شیب ورکوم ز خوشحالیم زبدی پا دنیا کے خوشحالوم دا دے نیکے پا بدل کے بدل ز ڈیرے بدلے ورکوم لگی نا ڈیرے با بدلے ورکوم او دے بز پا دنیا و آخر کے خوشحال ساتم و یو جیب لفظ اللہ استعمالی وهم دا انسان چی دا نیکی اکڑا دے خلقو من فضع یوم اذن آمنون دا قیامت پرستی اگا خطرناک حیبتی قیامت روز دمر سخت روز دا چی خلق با یوم یفر المرء من اخیه و دا خپل رورنا پلارنا خزنا با تختی خلق اس سوک بنا پکاری گی یو حیبت پی پا خلقو یو یر بی پا خلقو قیامت برا نزدی شوی او قیامت بغرغنڈے کئی دا دنیا بے مخامخ وینی وی پا دق روز باندے پا دے خطرناک روز با دے دا یرنا محفوظی محفوظ رب کلک کم یرنا اغا سوک محفوظی دا اغا زڑ مضبوطی دا اغا ٹنشن نی دا اغا زڑ بیغمی دا بے بیغم کم دا سمر لوی خبر وڑنے کی دا ولی دا تا اللہ خوشحال ہے چہ اللہ خوشحال ہے اللہ با دے خامخا خوشحال ہے او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوزل سہر وقتی راغی جماعت کے منزیو کو دا مانزنا پس دقا سے خلق تمخ مبارک راوارو بالکل مانزا پسے متصل او تپو سے اوکا وی دا چانن روجہ دا نفلی روجہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پاسد دا حضور پاک تپوسو وی دا ماندن روجہ دا وی چانن تپوس کردی دا مریض عیادت و بیمار پرسی دا مریض چا کردی دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لگ جذباتی اگر اللہ رسول خدا قدر کور رو تو تا پسی منزو کو نمونگ تا خلا موقع نا دا ملو شوی دا بیمار دا تپوس دا بیمار تپوسو خلق الگ گئی چی دا من نوزگار شی بیالار شی من خود دقا دا کورا روتو او نیک جماعت ترالو حضرت ابوبکر صدیق پاسد وی دا اللہ رسول ما بیمار پورسی کردی دا پلار را روانو عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بیمارو وقت دا منزل آوو نو اغکر وردن وطم چی شپا با پی سنگ تیره شوی شپا با خط تیره شوی که سخت با تیره شوی نو ما اغا کرا ورنن وطم دا اغا تپوس میو که ما دا مریض بیما پرسی کرده بیا حضور پاک او فرمائل وی چا بنن صدقہ کری
حضرت عمر رضی الله عنه بیا پاسید وی دا الله رسول مونږ خو د صدقې ټیم لا نه دی راغلی مونږ هم دقه د کوره راووتو نه اقرار او جمعات ته منزله رسول الله مبارک چې دا فرمایي ته ابوبکر پاسید وی دا الله رسول ما صدقه کړې ده وی چې راووتم یو سړی اوږیو نار راله مخې له راغی ما زر خپل زوی ته وی د زوی نوم یې عبدالرحمن ابن ابي بکر اله بچې ورشه کور ته لاړ شه او کور کې که څه روټۍ وي دې سوالګري له دې غریب له ورکه هغه لاړ او هغه نار له ډوډۍ ورکړه الله دا ما کړي دي رسول الله مبارک او فرمایل اے ابو بکر بشر بالجنه زیر قبول کا د جنت تعالی به خدای پاک جنت درکړي او جنت څومره لوی نعمت دی په څومره معمولی سیز الله ورکوي بیمار تپوس اوس موږ د بیمار تپوس نه کوو مونږ یو غم دی مونږ وایو ده ما تپوس کړی دی دی کوم ده نه دی کړی نه کوم هلکه دا خو تا د خدای دپاره ونه کړ ده نه دی کړی وکړه لاړ شه تپوس ته پوښتنه وکړه چې د کړی دی خو تا د هغه بدل دا ټیک ده دا نیکي ده هل جزاء الاحسان الا الاحسان یو سړی سره ښېګړه وکړي او ته ښېګړه وکړې دا هم نیکي ده خو بهترینه نیکي څه ده دا حضور پاک نه یو ځل چا تپوس وکړو وایي د الله رسوله ما سره یو سړی صله رحمي نه کوي او زیم ورسره نه کوم وایي نه داسې مه کوه چې هغه نه کوي ته ورسره وکړه چې هغه صله رحمي کوي او ته کې دا خو تا د هغه بدل خلاص کو ټیک ته دې کې هم ثواب شته خو چې هغه در سره صله رحمي نه کوي او ته یې ورسره وکړې دا زبردسته رشته ده نو مونږ وایو لکه زما تپوس یې نه دی کړی زه ولې وکړم هلکه پته نه لګي هغه ته به پته نه وه ولې ګیلې کې کیدای شي هغه به اوزګار شوي نه بعضې وخت کې یو انسان ته یو ضروري کار پیښ شي هغه اوزګار نه شي کیدای شي هیر شوي به یې مونږ نه ډېر هیر شي اکثر راته څوک او وایي پلان کې وفات شوی دی رانه هیر شي وروستو راته را یاد شي دا خو انسان دی د انسان نه یېره راځي یا څه بل څه وجه به او چې هغه نه ده کړې ته ورشه ته وکړه چې الله خوشحالو په بدل کار نه کومه دقسې زمونږ د جنازو قسم ده دی د ما مړي له راغلی دی چې زه وکړم هلکه دا خو تا د خدای دپاره نه کړه دا خو تا د بدل خبره وکړه ده زما تپوس پوښتنه ده ما سره ښېګړه ده زما د پلار د بیمارۍ تپوس دی ما له دعا له راغلی دی ده زما قبر کې کار کړی چې زه ورله وکړم ټوله قصه زمونږ نن د عدل بدل روانه ما سره کته کې زه نیکي کوم کته نه کې زه نیکي نه کوم آها ماشاءالله تا خو د الله دپاره ونه کړه تا خو ده دپاره وکړه نیکي الله دپاره وکړه دی نه دی راغلی زه ورځم زما د قبر کې کار نه دی کړی زه ورله کوم دی زما د پلار تعزیت له نه دی راغلی زه ورځم ده زما پوښتنه زما د پلار نه ده کړی او زه د پلار کوم ته ګوره الله خوشحاله که چې الله تا خوشحالي که نه دغه سړی راځي ستا د خپو کې به پروت ملامت به درته ناست دی اوخو یاره ما خو یې تپوس نه وکړی او دا یې زما تپوس ته راغی ملامت به درته ناست دی نو دا ګوره تپوس مې وکړه او دا څومره معمولي خبره په تپوس رسول الله مبارک فرمایي د نیکۍ اجر ته وګوره وایي چې څوک د یو مریض تپوس له لاړ شي د یو مریض تر څو واپس کور ته نی را رسېدلی او یا زره فرشتې د ده دپاره دعاګانې کوي څومره لوی ثواب دی پکې بلکې یو حدیث کې دا راځي چې کم انسان د یو بیمار پوښتنې له ځي دی د جنت په باغ کې روان دی نو زمونږ طالبان د دې درې توجیحات کوي اسانه دا ده که دغه وخت دی مړ شو په دې لار په تلو راتلو کې هغه سره تپوس پوښتنې وخت کې دی بنیغ د جنت باغ له ځي اسانه معنا او بیا نفلي روژه نیول اوهو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې بیا په جمع کې نفلي روژه الصوم فی الشتاء دا غنیمت بارده دی ډېر خشته ښکلې اسان غنیمت ورځ لنډه ده لوږه نشته تنده نشته او وخت پې کم لګي نو دا روژې په دې جمع کې نیسئ دا نیکي د غټه نیکي د الله پې خوشحالېږي حضور پاک به د ګل پر او د زیارت پر روژه نیوله وایي په دې وخت کې زما عمل الله ته پیش کېږي نو چې زه روژهدار یم او زما عمل الله ته ورسېږي د جمعې به هم نیوله د جمعې روژه به هم کله کله نیوله او کله به د اسلامي میاشتې 14
او څوارلسمه او پنځلسمه نیوله او کله به یې د میاشتې لومبۍ 3 نیوې او د میاشتې اخر 3 به یې نیولې بهر کې که نیولی شی نو خیر وجې دا دي چې اسلامي میاشت معلومه کې نن سبا د دې کلنډر نه خخ په اسانه پته لګېږي د موبایل نه په اسانه پته لګېږي او د هرې اسلامي میاشتې 14 او 14 او 15 نیسي دا مخکې فرض وي فرضیت یې ختم شوی دی او ډېر لوی اجر او ثواب دی یا د ګل او د زیارت فرض دا روجي نیسه په دې کې ډېر لوی اجر او ثواب دی او بله راله پکې صدقه او خیرات اوهو صدقه او خیرات خو دومره لوی اجر لري چې زه درته ویلی نشم یو ښځه وه او یو سوالګرې راغی یو سوالګرې ښځه راله په دروازه یې باد وکړه اواز وکړه وایي ډېره زیاته یخني مې کېږي د خدای دپاره ماله څه څادر راکړه دې ښځې کور ته منډه کړې دې غریبې سره بل څه ونه یو څادر و ورسره هغه سورې و یو 3 ځایه پکې نري سورې او یاره هغه څادر یې راواغېست او دې سوالګرې له یې ورکړه خورې دا څادر واله په دې ځان پټ کا لږ سورې خو دې خو ځان له وګنډه هغې وی بېغمه او سوبک پټې سورې پکې او یو 3 کجورې پرتې وې کور کې هغې راواغېستې وی ته به اوږې مې دا کجورې مه خوره صرف 3 کجورې او یو څادر خاوند دی خو خاوند ته نه دی خبر چې زما ښځې دا صدقه کړې ده خاوند دی خو ویني وی د قیامت ورځ ده د حشر د محجاس و محشر ورته وایي او دا ټوله دنیا په غوبل کې ده او دا خلق په ګرمۍ کې پراته دي او بل شان ګرمي ده او دا خلق څوک یو خوا منډې وي او څوک بل خوا منډې وي او هر سړی په خپل غم کې پروت دی دا سړی وي دې ښځې ته یو زیم او یو تی وی زمونږ هم ګرمي کېږي وی دې کې یو سړي یو غټ څادر راوړو او د هغې غټ څادر د پاسه په موږ د پاسه خور که په موږ باندې د بره نه نور بند شو هغه تو هغه ګرمي را باندې بنده شوه خو دا څادر 3 ځایه سورې و دا چې کبې را به یې د پاسه خور که نو یو بل سړی راغی نو په هغه یو سوري م څه شی کېښود بند یې که په بل سوري م څه شی کېښود بند یې که په بل م کېښود بند یې که وی خلک په تو کې تړقېږي او په موږ د پاسه یخ څادر دی خشته مزېدار او یخ سوری دی ښځې ورته وی باس خبره دی خوب دی ټیک لیدلی دی وی ښځې څنګه مې ټیک لیدلی دی وی دقسې یو غریبه ښځه راله او یخني مې کېږي ما له څادر راکړه نو ما وله څادر ورکړه او څادر 3 ځایه سورې و تا چې د قیامت په ورځ د موږ د پاسه څادر ولید د هغه څادر و د هغه څادر دی الله وی من جاء بالحسنة فله خیر منها دلته به څادر تا د ګرمۍ نه دومره بچ نه کړي لکه د قیامت په ورځ چې دی بچ کوي دونه فایده به دلته در نه کړي لکه د قیامت په ورځ چې الله دله کومه فایده درکوي او وی څادر سوري و ما هغه ښځې ته ووایي چې ځان له خورې دا سوري وګنډه نو هغه تا ولیده چې 3 سوري په څادر کې او فرشتې د پاسه پې څه شی کېښود او سوري بند کړل دی ورته وښول خاوند ته وله خدای پاک وښولو چې د صدقې دغه اجر او دغه لوی ثواب صدقه کې او قرآن شریف کې او رب العالمین په حدیث کې فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په حدیث کې راځي کل رجل تحت ظل صدقته یوم القیامه کل رجل تحت ظل صدقته یوم القیامه چې د قیامت پر ورځ به هر انسان د خپلې صدقې د سوري لاندې وي موږ صدقه نه ورکوو صدقه څه ته وایي صدقه د الله د رضا دپاره چاله یو شی ورکول غریبه مور دی د مور دی مور له چې ورکې دام صدقه ده لور دی د واده د فقیره غریبه ده هغې له ورکې دام صدقه ده خور دی د هغې له ورکې دام صدقه ده نفلي صدقه ده ګاونډي له ورکې دام صدقه ده مالدار سړی دی یو وخت کې هغه محتاجه دی مالدار دا نه چې غریب دی خو یو وخت کې یو شي ته محتاجه دی هغه له دې ورکه دام صدقه ده مونږ صدقه دې ته وایو چې پلار مړ شي او دیګونه او ډنګه وه او که په ښه نیت وي نو دا هم صدقه ده خو دا مونږ په ښه نیت نه کوو خفه کېږئ ما په دروازه باندې م غټ 5 کوتک والا ودرولي او چې کوم مسکین فقیر راځي هغه شړو
او چې کوم ماشومان یې هغې ته هغه د الله سوال و هغه روجې چې ته نه خورې او یا چې ته سوالګري وي هغه ته د لاس هغه روجې ږدو ټیک ته د لاسوال روجې پلیتې نه دي پاکې دي خوړلی شي خو دا توهین دی دا سپکوالی دی نو دا خو صدقه نه کړه صدقه